بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الله تبارک و تعالی په دې آیت کریمه کې د اهل بیتو د هغو فضیلت هغه ذکر کوي چې دا مخکې کوم احکام چې قرآن کریم کې ذکر شله، نو د دې مقصد او د دې فایده دا ده چې د اهل بیتونه د ګندګۍ او د غلطو خبرو د هغې ازاله وکړلی شي. اهل بیت دا څوک دي؟ اهل بیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات دي. اولا قرآن کریم کې رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت، حضرت سارا هغې ته اهل بیت هغه ویلی شوي دي. دې ځای کې ازواج مطهراتو هغو ته اهل بیت هغه ویلی شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته خبر ولېږه، هغه راله. امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما هغوی رالل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صادر کې ځان سره کېنول چې ویې کتل، نو شاته حضرت علی کرم الله وجهه، نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه صادر کې هغه ځان سره هغه راویسته او دا وفرمایل چې دا زما اهل بیت دي. حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه وی چې یا رسول الله مام په صادر کې هغه راوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي هغه مقصد هغه دا چې ته خو ډایرک هغه په اهل بیتو کې راغلی، دا د اهل بیتو نه بارو، نو د دې وجنه ما زکه دو هغه راوبلل او په یو صادر په هغې کې میزان سره هغه یو ځای کړه. د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او حسنین رضی الله تعالی عنهما او حضرت علی کرم الله وجهه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعا سره دا اهل بیت شله. نن چې کوم سعادت دوی ته چې اهل بیت هغه چې ویل کېږي، نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه دعا چې نبی علیه السلام په خپل صادر کې حسنین او حضرت فاطمه حضرت علی هغه ځان سره هغه کېنول او د اهل بیتو مصداق هغه وګرځول. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ټوکړه ده او نبی علیه السلام ورته خپله ټوکړه ویلي. دې کې کوم شجاعت، دې کې چې کوم کمالات د هغې اندازه دې نه لګي چې دا لا وړه وه، کم عمر وه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سټ مبارک باندې عقبه بن ابي معیط هغه یو د اوښ لرې هغه ایښی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر نه اوچتو، د دې وجې نه چې دا لرې دا چېرته دغه ونښلېږي او دې سره حرم شریف یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جامع مبارکې دا ګندنې شي. نو چا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ووایي چې ستا د پلار په اوږو باندې خو مشرکینو دغه لرې ایښی دی. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راله، هغه لرې هغه یې لر کړ او دوی ته ډېر بد رد او کنزل پورې او قار هغه یې ورته ډېر زیات هغه وکړ. لیکن هغه اگر که مشرک و ولې د زنانه د هغو احترام هغه د هغو په ذهن کې و، نو دې وجې نه حضرت فاطمه ته هغوی څه نه وي. امام حسن او امام حسین د هغو ټوله زندګي هغه د شجاعت د هغې نه ډکه ده. امام حسن چې په یو سر باندې د یزید چې په هغه وخت کې هغه د یو ټولو مسلمانانو د هغو یو هغه دغه د خلیفه او د ټولو مسلمانانو د هغو یو هغه بادشاه، نو هغه دغه وخت سره یو صفر طاقت د مسلمانانو، نو هغه چې بغیر د دغه لښکر نه او بغیر د فوج نه د هغه مقابلې کې میدان ته ته، نو د هغه کې د حضرت علی کرم الله وجهه شجاعت او هغه کې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه شجاعت
هغه د هغه په رګ رګ کې او د هغه په غوښه کې هغه د هغه په ذهن کې د الله نه بغیر د هیڅ طاقت هغه د هغه په ذهن کې هغه نه د دې وجنه امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه تر اوسه پورې هغه د خطبو کې ویل کېږي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او ټول دنیا او خاص کر د محرم ته هغه چې کله راشي نو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دغه یاد تازه شي دا سبق ته مونږ ټول علماء لا او ټول دیندارو خلق لا او ټول مجاهدین لا چې د الله تعالی د حکم د غیر لپاره او د باطل مقابله کې هغه لپاره ودریدل په دې کې د اسبابو یا په دې کې د دغه د چا د قوت دغه نه متاثر کېدل نه دا ټول مسلمانانو ته مجاهدینو ته علماو ته طلباو ته او خاص کر د جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته دا پیغام دی چې لکه څنګه چې زموږ مشرانو د هر باطل دغه مقابله کې هغه یو سیسه دیوارو نو موږ له دغه شان د باطل مقابله کې خاص کر دی وخت سره چې کوم فتنه ده فتنه عمرانیه نو د دې مقابله کې موږ له یو دیوال هغه کېدل دي الله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین